څنګه چې د انډیا میډیا دروغ وایي نو داسې د انډیا کرکټ کلاړیان هم خپل عوامو ته د دروغو خبرې کوي. تلک ور ما تاسو له یاد شي د پاکستان خلاف په فائنل میچ کې د ایشیا کپ فائنل کې د ډېر خپل بیټینګ کړه خو د بیټینګ ډېر زیات اوور ریټ شوی دی. اوور ریټ شوی په دې چې د وکټ کابو کړی و او میچ وینینګ کې د انډیا په دغه میچ ګټلو کې د کلاړي غټ کردار چون کې صدا د داسې خاص بیټینګ نو کړي رانه بال گیم کړو په پاور پلی کې د تقریبا 12 بالونه والی او پاغه 14 رنونه د جوړ کړو لکه مطلب رانه بال گیم کړو سو دومره ایکسترا آرډینری اننګز نو کړي خو لبر امرغه زموږ وکټ کیپر بیټسمن حارث د درن اوټ مس کو دغه په وجه باندې د نن پلار شوی دی او په انډیا کې د هیرو دی په دې وجه باندې چې د پاکستان خلاف خو بیټینګ کړي سو دومره خو بیټینګ نه دی کړي خو انډیا ته د پاکستان نه فائنل ګټلې دی نو ذکر د اننګ ډیر زیات اوور ریټ شوی دی. اوس د دروغ سوي دی په هغه باندې په دې ویډیو کې خبره کو د انډیا میډیا خوالډي تاسو لپاره خپل عوام له دروغ کیپسول ډیر زیات ورکي او په دې وجه باندې د انډیا عوام د پاکستان نفرت هم په دې وجه زیات کوي چې تل د اغازي د دروغ ویکسین د انډیا میډیا عوام ته زیاتې وي. خو دا کرکټ کلاړیانو هم دروغ شروع کړی دي. زما په خیال باندې خو دروغ وي خو تاسو څه خیال چې آیا محمد حارث داسې حرکت کوی شي کنه د سره دی و چې کله موږ په 20 باندې درې کلاړیان اوټ شو په فائنل کې د پاکستان خلاف نو د پاکستان وکټ کیپر بیټسمن د پاکستان وکټ کیپر محمد حارث وای ماته وی په پیچ باندې موږ خبر یو رولي چې دا ممبئی ټیم نه دی دا ممبئی پیچ نه دی دا آی پی ایل نه دی چې تاسو به دا سکور چیس کوي تاسو به د پاکستان پریمیم فاست بالران چیس کوي چې هغه دومره اسانه خبره نه ده دا آی پی ایل نه دی چې ته به سکور چیس کوي لکه هغه موږ له وای داسې خبرې کولی. نو آیا محمد حارث داسې خبرې کړي کنه چونکه ما خو چرته محمد حارث دای سره په هیڅ قسم بحث مباحثه نه درېدلې چونکه محمد حارث په دې وجه په هغه باندې خلک تنقید هم کوي چې هغه محمد رضوان خو وکټ کیپر چې هغه به کلاړیانو ته چغې مغې والي او دې بيخي د وکټ کیپر د وکټو شاله غلې ولاړ وي چرته چغه نیمه وي خو هغه رنګ کلاړیانو ته لکه आवाज مواز نه کوي. خو دی و چې محمد حارث موږ ته وی چې تاسو د آی پی ایل کلاړیان یو داسې آی پی ایل نه چې تاسو بر پاکستان په پریمیر فاست بالرانو باندې دا سکور چیز کوي. اصل کې د مقصد زما پوینټ اف ویو سره محمد حارث څخه میچ موږ ټولو کتل دي لایو کتل دي موږ چرته محمد حارث دای سره په بحث مباحثه نه درېدل نه داسې خبر یا غورولي ځکه وکټ کیپر چې کله په سټمپ باندې ولاړ وي نو وکټو کې یو مایک لګیدلی چې هغه ډېر یو هاي کوالټي مایک وي چې هغه وړو کې نه وړو کې ساوند ګیرای د بیټ د ټچ د आवाज ګیرای نو بیا د وکټ کیپر خبره به خامخا ګیرای نو هغه ما په خیال داسې خبره بنې کړي خدا کلاړیان چې کم دي دا خلک چې کم دي په دې باندې د انډیا د عوامو زړونه ګټي د پاکستان خلاف په خبرو کولو باندې کغه سیاستدانان هم دي ایو په انډیا کې الیکشن یو غي د پاکستان خلاف ول تقریرونه کوي په الیکشن کې لکه اوس دا هغه خپل پرسنل الیکشن دی د دنیا الیکشن خو نه په دغه الیکشن کې خو پاکستان سره د ستاسو مقابله نه ده خو چې کله الیکشن کې تقریر کوي نو د پاکستان خلاف سن اسه چې ما غو د پاکستان خلاف داسې توره کړی و او زه چې منستر ما پاکستان له داسې جواب ورکړو او زه چې منستر مونږ زما په منسترۍ کې انډیا آرمي داسې کارنامه کړی و او پاکستان ته مونږ قراره لکه د عوامو غزرونه غټي د عوامو هغه اټریکشن غټي نو هغه مخکې سیاستدانانو د هغې میډیا وه خو زما په خیال باندې د هغې کرکټرانو هم داسې قسم د دروغو چې کومې انجکشن دي خپلو عوامو ته لګول شروع کړي دي.